امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. زما مشرانو کشرانو عزتمن مسلمانانو، نن چې زه کوم موضوع باندې بیان کوم هغه د دینی مدارس اهمیت. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله پیل وحی راغلی و هغه آیتونه اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. په دغه آیتونو کې موږ ته دا سبق ده چې علم به زده کوم او بل چاته به ښیم. حضرت جبرئیل علیه السلام آیاتونه راوړل، پیغمبر علیه السلام ته ښودلو. دغه دینی مدارس چې کوم ده وجود چې کوم فنومنا هغه ثابتېږي. نو موږ ته پکار ده چې موږ دینی مدارس سره محبت پیدا وکړو. علاقې کوم علاقې کې چې مدرسې هغوی سره مینه وکړو، دغه علماو سره مینه وکړو چې موږ بچیانو ته سبق ښیي. نو موږ ته څه پکار دي؟ موږ ته دا پکار دي کم از کم چې موږ دغه مدارس سره محبت وکړو. هغه نه علاوه خپل یو بچی، روري، وراري د مدرسې کې داخل کړو چې هغه نه مو انسان جوړ کړو. دیني مدارس اهمیت دا نه چې دا نه سړی حافظ جوړ کړي، عالم جوړ کړي، نه بلکې دغه غټ مقصد دا چې مسلمان نه مسلمان جوړ کړي. چې کله یو مسلمان هغه به د مور پلار احترام کوي، معاشره کې به د خلکو احترام کوي او په علاقې کې به ښه کارونه کوي، بد کار نه به ځان بچ ساتي. موږ د بر صغیر پاکستان هند کې وګورو چې انګریز چې کله دغه بر صغیر ته راغلی نو دغه د دیني مدرس علماو چې هغو مخامخ ودرېدلو، خپل ځان شهیدان کړو، مالټې جیل ته لاړو، جیلونه چې کوم د خپل جیلونه ډک کړو، خپل قربانیان یې پیش کړي، شهیدان شو. خو د خپل کم د بر صغیر ول چې کوم ځمکه واقع خرڅه باندې نه کړه بلکې ورته ودرېدو. دا کم فارغینو دا دغه مدرسې نه فارغ شوي، دا اصل کې صحیح مسلمانانو. نو موږ ته پکار ده چې که موږ صحیح مسلمانان، صحیح انسان جوړو، نو موږ د دیني مدارس سره محبت وکړو او خپل بچي د کې داخل کړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ګوره کله پیغمبر علیه السلام مدینې ته لاړو، نو مدینې کې کوم مسجد نبوي کله تعمیر وکړو، نو هغه ځای کې یو ځای و صفه په نامې باندې، هغه د چبوتره وایي. دغه کې صحابه کرام چې کوم خالص طلبا و هغه به د خپل دین زده کول، بل کار پې نه و. هغه ته به اصحاب صفه و. دغه اصحاب صفه چې کله مخکې غټ شو، مخکې لاړو، کله پیغمبر علیه السلام مخکې تشکیلونه وکړو، هغه نه به الله پاک دوی باندې ډېره دنیا هم ښکلا وکړه او ډېر الله پاک ورته دنیا کې هم عزت وکړه، آخرت کې هم عزت وکړه. دغه مدرسې نه ګویا حضرت هريره رضی الله تعالی عنه وتی ده چې هغه احادیث زیاتره احادیث دغه نه منقول دي، ولی دیني مدارس ولا طالب و. نو موږ داسې مخکې راشو چې څومره صحابه کرام نه بعد تابعین دي، تبع تابعین دي، دغه حضرات علماء کرام، ائمه کرام په مجلسونو کې به کېناستل، شاګردي به اختیاروله او دین به زده کولو. تاسو باره کې ګورئ امام ابو یوسف رحمت الله علیه باره کې واقعه رسی کنه چې هغه به مور رنګسازي ته استولو. بیا به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په درس کې لارې کې په درس کې دغه ته ډېر د درس ډېر خوند ورکړو، بیا سره به کېناستو. بیا ورو بیا خبره مخکې داسته وشوه چې بیا پیغمبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه مور ته ویل چې که دا بچی ما ته راکړه زه به درته روزانه یو روپۍ درکوم. او بس هغه کیسه کې دا محنت کولو چې خپل وخت امام یوسف چیف جسټس قاضي القضات جوړ شو. ولې؟ تعلیم متعلم وجنه امام ابو حنیفه رحمت الله استادي قبوله کړه او د شاګردي حق ادا کړو. الله په دنیا کې هم چمکاو که خیر انشاءالله آخرت کې به چمکاو کېږي. نو موږ ته پکار دی چې موږ د خپل بچي مدرسې سره داخل کړو، هغوی سره د مدرسو سره تعاون هم وکړو. خپل بچي به داخله او کوم صاحب استعداد دغه مدارس سره به تعاون وکړو، ځکه دغه مدرسې تاسو مو تعاون سره چلیږي. نو موږ ته پکار دی چې موږ دغه مدرسې سره خپل بچي داخل کړو. او اوس د شوال میاشت شروع ده او پاکستان کې اکثر او د افغانستان کې او د انډیا بهارت کې د شوال میاشتې کې د مدرسو کې نوي کال داخلي شروع کېږي. نو خامخا خپل بچو سره خبرې وکړو، ورارونو سره خبرې وکړو. که دا نه خپل علاقې کې داسې کس چې هغه
لکه داسې عمري مدرسې سره شو کې هغه پلار سره لاړ شي خبره وکړي چې دا کم بچی ده که دا مدرسې کې داخل کېږي تا خبر دی که دا ماشوم مدرسې کې داخل شو دا څومره نیک کار کې دی کې به تاسو ثواب ملویږي وما علینا الا البلاغ المبین. امتی د محمد